خیر یا الله خیر نیو هنیمون گزار شو. جی سلمان، نن سهار تقریبا زموږ د سترګو وړاندې د شپږو بجو نه والا تر دې ټایم پورې دی د سوات سیلاب چې کوم دی نو هغې یو ډېر خطرناک شکل اختیار کړی دی چې پکې د کالام نه والا او تر د لنډاکي پورې ایریا چې ده د هغې په ضد کې ده. که تاسو وګورئ نو د بایپاس کوم هوټلز چې دي یا د هغې چې کوم خواوشاته علاقې دي، حیات آباد دی، نوې کلي خواوشا انګر ډېرې، تختبند، دا مختلف علاقې چې دي دا د ضلع انتظامیه طرف ته دی بار بار په جوماتونو کې اعلانونه کېږي او دا کورونه چې دا خالي شوي دي، خلک بېیار او مددګار بې سر و سامان چې دی د کورونو نه وتی دی سهار وختي او د هغې سره چې دی خپل ځناور، خپل چې کوم ماشومان دي یا نور چې کوم داسې د ضرورت څیزونه دي هغې اخیستي دي، کورونه یې خالي کړي دي او اوبه چې دي نو اوبه ټایم په ټایم چې د هغه سیوا کېږي د بحرین د سایډ نه یا د اتروډ د سایډ نه یا د کالام چې کوم مین شاهراه ده د هغې د سایډ نه چې کومې اوبه راځي نو هغه ډېر په ډېر سیوا مقدار کې دي او خلک چې دی ډېر په یارت راه کې دی. اوس هم یو ګڼ تعداد مطلب داسې ګڼ به ورته موږ وایو چې په شبو شبو باران ورېږي او خلک چې دی په یارت راه کې دی. مکمل روډونه چې دي هغه بلاک دي او بایپاس روډ چې دی هغې د هر قسم ټریفک دپاره بند کړی دی. کانجو کم برج چې دی هغې هم بند کړی دی او خواوشاته چې کومې سیمې دي د مټې علاقه شوه یا د خوازخیل علاقه شوه نو په هغې کې هم ډېر غټ هنګامي صورتحال دی ځکه چې باران هم ورېږي، اوبو زیاتوالی چې دی هغه روپرو سیوا کېږي. خلکو کې یره ترخه ډېره ده، خلکو چې دی کورونه خالي کړي دي، ډېر املاکو ته پکې نقصان ورسېدو، په هغې کې چې دی بلډینګونه راغوځار شو. بحرین بازار چې کوم دی نو هغه هم په مکمله توګه باندې بلاک دی، اوبه ډک شوي دي. په هغې کې دوه سیندونه چې یو د کالام د سایډ نه راغلی دی، یو د راړ خوړ چې ورته وایي هغه ډېر په تیزۍ سره راغلی دی او هغې چې دی د بحرین بازار په ګریپ کې اخیستی د بحرین نه بازار او مختلف چې کوم علاقې دي نو هغه ټولې د سیلاب په ضد کې دي. خلک ډېر پریشانه دي او انتظامي کوم غړي چې دي په هغې کې اے سي ګان دي، ډي سي په خپله باندې او سیول ډیفینس والا ریسکیو 1112 ټول ټیمان چې څونه هم دي هغې بر وخت کاروایانې کوي، خلک ریسکیو کوي، د کورونو نه چې کوم خلک دي هغه وباسي او ماشومان په دې کې زنانه په دې کې چې دی لوی واړه په د کورونو نه سهار وختي په 6 بجې باندې موږ په سپاټ موجود د بایپاس باندې چې په ډېر یره ترخه باندې خلک د کورونو نه وتی دی. خلکو چې دی خپل سامانونه خپل ډک کورونه پرېښودي د ځان د بچاولو دپاره او ټایم داسې و چې اوبه ډېره سیوا وي او په دغه ټایم کې د انتظامي د اړخه چې دی ځای په ځای په جوماتونو کې اعلانونه وشول، هغې ته د هدایت جاري کړل چې د سیند په غاړه باندې کم کورونه دي، کم آبادیان دي، په هغې کې هوټل دي، سیاحان پکې هم پسا وو هغې هم ایستلي دي او د مقامي خلک چې کوم دي نو هغې خپل کورونه خپلې حجرې کم دوکانونه چې کوم دي املاک چې کوم دي هغې خالي کړي دي او محفوظ مقامات طرف ته چې دي روان دي. ډېر خلک پکې اوس هم پساو دی خو چونکې هغه صورتحال داسې دی چې په هغې کې تر اوسه پورې چې دی موږ ته اطلاع دا ده چې دلته کې چاتیکل ورته وایي چې په هغې کې په یو کور د سیلاب په ضد کې راغلی او چې هغه راغوځار شوی دی. په هغې کې 6 تنان مړه دي تر اوسه پورې چې دی داسې تقریبا د 10 کسانو پورې د مړو اطلاعات دي چې هغه پکې مړه دي. خو الله دې نور هم مزید خیر کړي، مطلب ریسکیو 1112 کم ټیمان چې کوم دي هغې وختاً په وختاً خلکو سره رابطې کوي، اعلانات کوي په جوماتونو کې، ډېره یره ترخه ده او خلک چې دی دعاګانې کوي، خلک په نفلونو ولاړ دی او دا دعا کوي چې الله دې دا آفت زر ته زره ختم کړي. که دویمه خبره تاسو ته وکړم جي نو د زموږ د سوات چې کوم مین روډونه دي نو په هغې کې د پولیس لین روډ چې کوم دی کانجو سایډ ته چې کوم تلی هغه بند دی، پیزاګټ سایډ ته چې کوم روډ دی نو هغه هم د ټریفک دپاره چې دی ان قریب بندېدو والا دی. بایپاس مکمل بند دی. نور داسې چې که په لاندې طرفونو ته چې خلک ځي نو هغې کې هم د لنډاکي په سایډ باندې چې دی روډونه بند دي. د شموزو سایډ شو یا مټه کبل شو د هغې چې د ډېرو علاقو پکې ضمني کم رابطې چې کوم دي هغه ختم شوي دي، کټ شوي دي، پلونه پکې وړلی شوي دي. د شپږو نه واله د 7 پلونو پورې د ډي سي سوات د وینا تر مخه چې دی تر اوسه پورې لوی واړه پلونه چې دي هغه وړلی شوي دي او د خلکو سره هغه امدورب چې کوم رابطه د هغه کټ شوې ده. د ویډیو له پاسه د فالو بټن دی، دا ضرور فالو کړئ او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ د فیسبوک پیج د نن خبر ضرور لایک کړئ.